السلام علیکم مینوال امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ کوئ عزتمنو زیشان چې خان بابا ته چیلنج ورکړ او پرونی بیا کېده دغه چیلنج د پاره د خان زیشان د خان بابا ډیرې ته روان شو او وی ویلې چې زه به لازمي د سره یعنی دغه چیلنج کوم مقابله به یعنی کوم خو عزتمنو خان بابا هم بیا دغه شان د خپلو ملګرو ته او خپلو کلو خلکو ته وویلې چې راشي تاسو هم تماشه وکړئ چې کله زیشان د خپل کور نه وتلی ده ته بیا کېده بیا خلکو ټلیفونونه کړي دي او ویل دي چې هېڅکله دې چیلنج نه مه ورځه په دې کې به یعنې غټ جنګ وشي جګړه به وشي او کو چارې په خان بابا باندې څه چلو شو نو د دې ټول ذمهواري به ستا په سر وي راځئ مینهواله چې نور څه شوي دي او خیر دا چا منې کړو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هر یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو د یوې میاشتې نه د خان بابا او د زیشان دغه چیلنج روانو او ټول خلک دغې ته په تمه باندې چې د دوی چیلنج به یعنې د دوی دغه مقابله به کله به کېږي چې پرون ورځ د زیشان په خپلې خولې نیوه چې زه ځم د خان بابا دیرې ته او هلته کې هغه سره دغه چیلنج کوم او کو چارې ومې نه کړو نه زه به ډېر زه سخت کمزوری به یم خو زه کوم چې زما چیلنج دا قبول کړي زه کوم چې څه ټایم کې زیشان د خپل ډیرې نه راووتلو نو په دغه ټایم کې ورته د زیشان ته په لار کې کسان ناست وو او منې کو او ورته ویله چې ته هېڅکله دا چیلنج مه کوه ځکه چې کسان ډېر دي او خدای مه کړه چې هلته کې یا تا ته څه نقصان ورسي یا خان بابا ته ورسي نو د دې ټول هر څه ذمهواري به بیا ستا په سر باندې نه زیشان د ده کې د وجې نه ور نه کړلو او ویې ویلې چې زه نشم کولی ځکه چې د غټ مصیبت په دغې نه به سا شي خو عزتمنو زیشان یو ځل بیا ویل چې زه به لازمي دا مقابله کوم خو داسې به کوم چې خلک به یعنې نه غواړم او صرف کیمرې واله به وي زموږ د سره تننو څه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي